عزت لوی کامیابی د الله په لار کې شهادت دی ځکه چې انسانان جنت ته لاړ شي نو په جنت کې جنت داسې ځای دی چې په هغې کې هر خواهش د انسان پوره کېږي چې دې څه غواړي هغه به درته میلاویږي هلته څوک خفه کېږي نه په جنت کې څوک خفه کېږي نه بلکې دی به همیشه دپاره خوشحاله لیکن جنت ته چې کله جنتیان لاړ شي نو د دې جنتیان نه ما فرشتې تپوس وکړي چې آیا تاسو واپس دنیا ته تلل غواړئ منځ گزاره منځونه دې په دنیا کې کول واپس تله غواړئ نه بھائی یو ځل راغلی یم شکر دی چې بس په دې امتحان کې پاس شوی یم او جنت ته راغلی یم نه دنیا ته واپس تله نه غواړم حاجي صاحب تله غواړئ نه غواړم تبلیغي صاحب ته غواړئ نه غواړم هلکه مولانا صاحب ته غواړئ نه غواړم څوک غواړي بھائی چې بھائی واپس دنیا ته لاړ شمه یو هستی به داسې چې هغه به د قیامت په ورځ باندې وایي چې ای الله ما واپس دنیا ته ولېږه هلکه ته په دنیا کې څه کوې ولې څه نه پاتې دي هېڅ رانه نه دي پاتې خو د شهادت په وخت کې چې ما ته کومه مزه راغلې وه او کوم خوند راغلی و هغه مزه او خوند تر اوسه پورې زما په حلق کې ده زما په وجود کې ده ای الله ما ته هغه مزه او خوند دوباره راکړي او یو ځل نه چې زما دا وجود دا یو ځل شهید کېدی او بیا د هغې نه بعد بیا چې کوم دی ژوندی کېدی او بیا شهید کېدی ای الله زما د اړه ارمان دی شهید به دا غواړي نو الله تعالی دې موږ ټول ته هم د شهادت مرګ رانصیب خو لږ په قلاره وایه لږ په قلاره وایه د هغې وجه دا دی چې شهادت موږ ټول غواړو خو چې مړ بر شي مړ پکې بل شي او شهادت دې ماته حاصل شي اینه دې بل دوی شي او شهادت دې ماته حاصل شي دا موږ ټول غواړو الله تعالی دې موږ ټول ته رانصیب بهرحال د شهادت دومره لویه مرتبه ده چې دا شهید د الله رب العزت په خصوصي جنتونو کې وي په جنت الفردوس کې د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پړوس به ورته حاصلي شهید خو ډېر لویه مرتبه ده الله رب العزت موږ ته په حقیقت کې رانصیب